یو عظیم الشان وظیفه محترم صرف لس پیرې دا وظیفه تاسو وکئ انشاءالله. د دې لس پیرو برکت په دا وي چې تاسو ته به الله جل شانه 15 غټې غټې فایدې درکړي. داسې یو عظیم الشان وظیفه ده او بالکل اسانه وظیفه ده چې ټوټل په 15 منټه وخت لګي. محترم مسلمانانو د 15 منټو برکت فدا وي چې تاسو له الله تعالی 15 غټې غټې فایدې درکړي او داسې عظیم الشان فایدې بدله درکړي چې ستاسو ذهن به ورته هغه اوړقېږي، ستاسو تصور به ورته دغه شي چې واقعي داسې عظیمه وظیفه او 15 غټې غټې فایدې او صرف 10 پیرې د دې ورد وکئ، 10 پیرې د دې وظیفه وکئ انشاءالله العزیز. دا 15 پیرې به راته الله تعالی ضرور درکوي. ها دې کې هیڅ شک نشته دی. کو دا تاسو له الله تعالی دا 15 پیرې در نه کړي ستاسو زه ذمہوار یم. ښه په ورځ د قیامت ستاسو زه ذمہوار یم خو الله تعالی به دله انشاءالله ضرور درکوي. الله تعالی به دله خامخا درکوي. په یقین او اخلاص سره به کوو، په شوق او په ذوق سره به کوو او په ښکلې طریقې سره به کوو او انشاءالله العزیز الله تعالی به دا 15 فایدې او داسې فایدې چې بهترین فایدې دي محترم مسلمانانو. راځئ دا وظیفه را سره ووړئ انشاءالله العزیز الله تعالی به راته دا 15 فایدې راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هر ملک کې چې دی الله تعالی دې ورته ډېرې خوشحالۍ ورکړي. که د افغانستان دی او که د امریکې دی او که لندن دی او که فرانس دی، هر ځای کې مسلمانان دي زما وروڼه خویندې دي، الله جل شانه دې ورته بهترینې بدلې د دنیا او د آخرت ورکړي. او پرون هم د سورت یاسین ختم تاسو ته موږ وکړو مدرسه کې. الله جل شانه دې په خپل دربار کې ستاسو دپاره قبول کړي. د هغې ټول ثوابونه تاسو ته ما در بخلي دي. څوک چې زما وظایف ګوري د هغوی مړو ته مې بخلي دي، د هغوی بچو ته مې بخلي دي او د هغوی حاجتونو ته مې بخلي دي چې الله تعالی دې ورسره د دوی حاجتونه او ستاسو ټولې مسلې ختمې کړي. محترم مسلمانان چې زموږ کومه یو عظیمه وظیفه ده نو هغه صرف 10 پیرې د هغې ورد کول دي، یعنې 10 پیرې دا وظیفه کول دي. ها او 10 پیرې چې ته دا وظیفه کوې نو په دې ستا 15 منټه ټایم هم نه لګي، 15 منټو نه دې پې هم کم وخت لګي، لیکن د دې فایده به دا وي چې تاسو له به الله تعالی 15 غټې غټې فایدې درکړي. ها 15 عظیم الشانې او بهترینې بدلې به راته الله تعالی تاسو ته انشاءالله درکړي. او دا تاسو ته ما چې څنګه عرض کړو خامخا به یې درکوي، ځکه چې دا په د حدیث مبارکو نه ثابته وظیفه ده. جامع ترمیزی حدیث نمبر 3534، مسند احمد حدیث نمبر 23568. محترم مسلمانانو دا دوه حدیثونه دي، که څوک یې ګوره ځان له یې کتلی شئ. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کم سړي سحر مونځ نه پس یا ماښام مونځ نه پس 10 پیرې دا وظیفه وکړله نو محترمو هغه ته به الله تعالی 15 فایدې او 15 انعام ورکړي. لومبنۍ فایده دا د محترم مسلمانانو چې د سحر نه واله د ماښامه پورې، د ماښام نه واره د سحره پورې به الله جل شانه د حفاظت دپاره ستاسو د حفاظت دپاره فرشتې ولګوي. ها ګوره که مسافر نو هغه دپاره دا وظیفه پکار ده. که عام زنانۍ په کور کې یوازې وي یا بچو دپاره هم کولی شي، فرشتې به الله تعالی ستاسو د حفاظت دپاره ولګي او د شیطان نه به الله تعالی ستاسو حفاظت وکړي. ها لومړنۍ فایده کومه ده چې سحر نه ماښام، که سحر ومې د ماښامه پورې او که ماښام ومې د سحره پورې، ستاسو به الله تعالی فرشته ستاسو دپاره الله تعالی مسلحه کي، مقرره به کي او ستاسو حفاظت به کوي او شیطان نه به الله تعالی ستاسو حفاظت کوي. دا لومړنۍ فایده شوه. دویمه فایده ده محترم مسلمانانو چې الله جل شانه به ستاسو دپاره اجر او ثواب واجب کی، یعنی 10 نیکی به الله جل شانه ستاسو په عملنامه کې ولیکلی کی. 10 نیکی صحیح شوه که نه؟ دا دویم بهترین انعام شو. دریم نمبر فایده دا د محترم مسلمانانو چې 10 قسمه خطرناک ګناهونه چې کم ستا دي، 10 غټ ګناهونه خطرناک ګناهونه چې ستا کم دي، تا نه شوي دي، زړه دې خفه دی چې ما نه دا ګناهونه شوي دي او د دې به معافی څه طریقه وي نو ته سوچ وکړه، خپل کمپیوټر وچلوه چې کم ما نه 10 ګناهونه شوي او هغه غټ دي خطرناک دي نو هغه 10 ګناهونه به د الله تعالی انشاءالله د دې وظیفې په برکت سره معاف کړي. صحیح شوه؟ دا خو دریمه فایده شوه. څلورمه فایده دا د مسلمانانو ورونو چې
دا وظیفه څوک لس پیریو کې نو د لسو مسلمانانو د غلامانو آزاده کولو ثواب ورته میلاو شي. لکه په دې زمانه کې تقریبا په لکونو روپۍ راځي ښه، نو په 15 منټه کې په لکونو روپۍ ته ثواب وکړو، یعنی تا صدقې وکړلې او تا غلامان آزاد کړه ښه، دا بهترین اجر او ثواب دی. صحیح شوه. او 15 فایده د محترم مسلمانانو په دې ورځ کې بس تاسو نه په اجر او په ثواب کې بل انسان مخکې نه وي ښه، هغه انسان به درنه مخکې وي چې چا دا وظیفه ډېره وکړله، او که چا نه یې کړي نو که نور څوک هر څومره وظیفې وکړي، هر څومره تلاوتونه وکړي، هر څومره ذکرونه وکړي، لیکن ستا نه په اجر کې په دې ټوله ورځ کې اجر کې څوک سیوا نه وي ها. نو محترم مسلمانانو د دنیا دپاره هم ډېرې وظیفې وکړي، دنیا دپاره هم ډېره ځان ستړي کړه، دنیا دپاره هم خپل وجود باندې ډېر تکلیف تېر کړو، او نو راځئ دا کم از کم 15 فیرې دا وظیفه 10 فیرې وکړو، دا 15 فایدې به راته الله جل شانه راکړي ها، او دا به راته خامخا راکړي، ځکه دا دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې وظیفه ده. وظیفه دا د محترم مسلمانانو چې سحر مونږ نه پسې وای او ماښام مونږ نه پس صرف 10 فیرې ها. تاسو ته به انشاءالله په سکرین باندې هم ښکاري. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدیر. هیڅ پکې ګران نشته ها. سکرین باندې ښکاري، سکرین شاټ تو باسه ځان ته په بالپین باندې ولیکه، او نور حاجتونه هم دې سره الله تعالی پوره کوي ها. که څوک وایي زموږ د نور حاجتونه ورسره پوره شي نو هغوی دپاره پکار چې 314 پیرې دې وي، ځکه دې کې د الله تعالی وحدانیت شامل دی، دې کې د الله تعالی بړۍ شامله ده، او دې کې د الله تعالی هغه ذات قدرت شامل دی. نو الله تعالی په خپل صفات باندې ډېر خوشحالیږي. نو ګوره که موږ د دنیا یا بادشاه یو صفتونه کوو هغه ته پته ولګي چې پلاکې باندې زموږ صفت کې، لکه په دې زمانه کې خپل وزیر اعظم صفت کوه، د خپل صدر کوه، د خپل دغه وخت ستا د پیغام هغه ته ورسي، رسېدلو کې هم هغه ته پته نه چې کله به رسي او کله نه، خو چېرته ورسېدم نو هغه بادشاه به څومره خوشحالیږي. نو محترمو چې هغه رب چې هغه ته په رسېدلو کې هم هېڅ پردې نشته دی، فورا ورته رسي، براه راز اوري، د هغې رب چې موږ او تاسو تعریفونه کوو او دا وظیفه کوو نو هغه رب به څومره خوشحالیږي. د هغې رب خوشحالېدو باندې به الله تعالی موږ تاسو حاجتونه انشاءالله پوره کوي او مقاصد به الله تعالی اسانوي. انشاءالله خامخا دا وظیفه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدیر خامخا 10 پیرې انشاءالله وایي. صحیح شوه. خو سحر ماښام نشه ویلی، نورو وختونو کې هم د خپل د ژوند د نیکو دپاره، د خپل ژوند د شیطان نه د بچ کېدو دپاره، د فرشتو حفاظت به ستاسو کوي، د هر قسم فتنو او ازمیښونو نه به الله تعالی ستاسو حفاظت کیږي. 10 نیکۍ راته الله تعالی عظیم اجر او ثواب والی لیکي، 10 خطرناکو قسم ګناهونه راته الله تعالی معاف کړي، د 10 غلامانو ازادولو ثواب درته میلاویږي، او په دې ورځ باندې به تاسو نه هېڅوک په اجر او ثواب کې مخکې نه وي. نو لہذا دا وظیفه انشاءالله شروع کړئ. موږ ته پکې هم دعاګانې کوي، موږ تاسو ته دعاګانې کوو د الله د رضا لپاره چې الله تعالی تاسو